ډاکټر صاحب لومړنی سوال که زه تاسو نه وکړمه وګورو ستاسو دلته دغه کافي ټایم وشو په نظامت کې. اوسه پورې تاسو څه اقدامات کړي دي دغه خپل نظامت کې د باجوړ د ترقۍ دپاره، دغه تعلیم دپاره، هغې د روزګار د خلکو دپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې تاسو ته پته ده چې په 2021 کې دلته بلدیاتي الیکشن وشو او د هغه الیکشن په تناظر کې په سابقه پاټا او په کې پی کې تقریبا د 35,000 خلکو انتخاب وشو. خو کله چې دا الیکشن کېده نو دا د 2013 د اکټ د لاندې کېده چې په هغه کې د چیرمنانو سره د ناظمانو سره ډیر زیات اختیارات وو. هم په دغه وخت کې چونکې پاکستان تحریک انصاف او الیکشن په اولنۍ مرحله کې وبېله، د هغې په وجه باندې د اسمبلۍ یو آئیني ترمیم وشو او د دوی اختیارات چې دي هغه سلب شوي. نو دلته که څه کار کیږي نو هغه په انفرادي جدوجهد باندې نه بلکې هغه په یو آئین او قانون د لاندې به کیږي. او آئین او قانون چونکې د ناظمانو نه د چیرمنانو نه اختیارات واخیستل چې د هغې په وجه باندې دا ټول نظام چې دی هغه بلاک شو. او د ډیرو خلکو خواهش هم دا و چې کم خلک د اف سی آر حامیانو د هغو سوچ او فکر هم دا و چې یاره دا نظام کامیاب نشي، ځکه چې واپس خلک مایوسه شي او هغه زوړ نظام ته لاړ شي. نو په کې پی کې زما د اندازې مطابق چې کوم بلدیاتي الیکشن وشو د هغې څه خاص آوټپوټ نه و، بلکې زه به دا ووایم چې یاره دا 35,000 خلک چې وو دا د دې الیکشن په وجه باندې بېروزګاره شولو، روزګارونه یې خپل پرېښوستل، د عوامو د خدمت دپاره راغله. د عوامو د خدمت دپاره چې کوم اختیار پکار و هغه اختیار د دوی په لاس کې نه و. نو د هغې په وجه باندې دلته بلدیاتي نظام چې و هغه ناکامۍ طرف ته لاړی. تاسو څه وایي چې تاسو کوم الیکشن وکړو په هغه باندې تاسو په خپله باندې کافي روپۍ لګي په الیکشنو کې، هغه هم ولګولې، هغې نه بعد بیا تاسو ته اختیار هم میلاو نه شو، براینا هم تاسو وایي چې زه ناظم اعلی یم. نو د دې د عوامو ته څه فایده وکړه دغه الیکشن؟ دغه فیوچر تاسو څه ګورئ چې فیوچر یې برباد نه دی؟ چونکې چې کوم ممبران په دې الیکشن کې او په دې سیټ اپ کې راغلي دي نو یقیني خبره چې د هغو فیوچر چې دی هغه ډیر زیاته تورتم شو. خو البته دا یو فایده به وشي چې پر روان وخت کې کوم سیټ اپ راځي نو امید دی چې د هغو دپاره یو لاره اواره شوله او انشاءالله چونکې پر روان چې کوم الیکشن کیږي نو هغه به په تیاري سره کیږي، د هغې دپاره به وسایل هم تیاري. دا لږ په اجلت کې وشو د های کورټ د وینا مطابق چې په هر صورت باندې الیکشن پکار دی. نو کې پی حکومت ته چونکې تیار نه و، د هغې څه وسایل هم نه و، خو د هغه اډر د لاندې هغو الیکشن وکړه. نو که دې ځل کوم الیکشن کیږي هغه به په تیاري باندې کیږي او زما امید دی چې انشاءالله په خاص کر په قبایلي علاقو کې به څه نه څه ریزلټ ورکړي. تاسو ته پبلک ووټ درکړو، ناظم شولي، پبلک چې ووټ چاله ورکوي نو هغه ته کارونه غواړي، په هغه په مت کې تاسو کارونه ونه کړو، خپل فیوچر څه ګڼئ؟ دا عوام به بیا به تاسو باندې اعتماد وکړي؟ ډاکټر خلیل به بیا الیکشن ته ودرېږي نو د هغه ریزلټ به څه وي؟ خپل ریزلټ هم کتل؟ زما په خیال باندې سوشل میډیا یو فایده دا هم ده چې سوشل میډیا په خلکو کې یو اویرنس پیدا کوي او د سب ډیویژن ناوګۍ عوامو ته دا پته ده چې یاره ما د کوم چیرمین انتخاب کړی او آیا هغه چیرمین څه اختیار شته، د هغې څه فنډ شته. نو چې کله د هغې څه فنډ وي یا اختیار وي بیا به ګیله کوي، خو چې کله فنډ او اختیار نه وي نو بیا هغه خلک ګیله هم نه کوي، ځکه چې دلته کوم د پاکستان کې انتقامي سیاست دی. دلته که اپوزیشن ممبر راځي نو هغې ته حکومت وقت چې دی هغه فنډ نه ورکوي. لکه زه به یو مثال درکړم، دلته نثار باز هم ایم پی دی،
دینه مخکې دلته سراج خان هم ایم پی او خو هغې ته فنډ میلاو نه شو. اوس زمونږ په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف 96 امیینګان دي، هغو ته هم فنډ نه میلاویږي. نو عوامو کې د سوشل میډیا په وجه باندې دومره شعور پیدا شوی دی چې هغه د خپل ممبر اختیاراتو او فنډ ته ګوري نو د هغې مطابق ته ډیمانډ هم کوي. نو زمونږ ټول پوزیشن چې دی هغه د عوامو مخې ته دی چې د چیرمن 2021 نواله تر دې وخته پورې چیرمن ته څونه فنډ میلاو شوی دی او چې څونه فنډ میلاو شوی نو هغه احتساب ته پر وخت کې مونږ تیار یو چې موږ ته دا شی میلاو شوی. صحیح ټیک. ډاکټر صاحب وګورو دلته کې په دې خاوره باندې یو تور نظام و چې هغه ته FCR به ویلو، هغه خدای پاک په جدوجہد په ستاسو باندې ختم شو، خو چې کوم موږ سره په زمکېدو کې کومې وعدې شوې تر اوسه پورې هغه اوسه پورې موږ سره ترسره نه شوې. ستاسو په فیډرل کې هم هغه وخت ګورنمنټ و، بیا هم دا دویم ځل دی بلکې دریم ځل هم صوبه کې دی، دغه هغه نه بعد دویم ځل دی چې حکومت هم دی، خو تر اوسه پورې یوه هغه چې کوم ریفارمز دي هغه پوره نه شو، نه هغه تاسو ته هغه NFC ایوارډ میلاو شو. خپل د پارټۍ کې ستاسو لاس نه رسي یا په خپلو چې کوم نمایندګان دي په هغوی هم لاس نه رسي، نور څه وجوهات دي په شا باندې؟ که تاسو چرتې د 3.5 کاله ریکارډ وګورئ چې پاکستان تحریک انصاف په مرکز او په صوبه کې حکومت و، د NFC ایوارډ په مد کې چې موږ سره کمې وعدې شوې وې د 100 ارب روپو چې سالانه به 100 ارب روپۍ قبایلو ته موږ ورکوو او قبایلو کې به هغه ټیکسونو باندې موږ ریلیف ورکوو کوم چې په ضلعو کې دي د 10 کالو پورې. نو د عمران خان په حکومت کې تاسو ریکارډ چک کولی شئ چې 34-35 ارب روپۍ په هغې کې سابقه فاټا ته میلاو شوي دي، خو په هغه کې چونکې په سن کې په دغه وخت کې د پیپلز پارټۍ حکومت او په بلوچستان کې کولیشن ګورنمنټ و، دې دواړو صوبو چې دی هغه NFC ایوارډ کې قبایلو ته خپله حصه نه ده ورکړې. د مرکز د پنجاب او د KP چې کوم څه جوړېدل هغه قبایلو ته باقاعده طور دغه 3.5 کاله میلاو شوي دي او تاسو ګورئ دا دلته چې دونه غټ غټ کارونه کېدل په دغه وخت کې او روان وو، نو د هغې وجه هم دا وه چې یاره بېتحاشه فنډ دوی ته میلاو شو. اوس بیا د بدقسمتۍ نه په مرکز کې او په پنجاب او په مختلفو صوبو باندې د یو KP نه علاوه چې د چا حکومت دی نو هغه NFC ایوارډ مخکې هم نه ورکړی، اوس یې بیا نه ورکوي. نو د هغې په وجه باندې زموږ سره چې کومې وعدې ګاټې شوې وې هغه سر ته ونه رسېدلې او د هغې په وجه باندې قبایل چې څومره پاسمانده وو د مخکې نه نو د هغې نه زیات پاسماندګۍ طرف ته لاړ. ټیک. ډاکټر صاحب وګورو څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یاره کم از کم څه ناڅه فنډونه میلاو شوي وو. پولیس ریفارمز دا ستاسو د صوبې ګورنمنټ ذمه داري ده، نن هم د ستاسو چیف منسټر ګنداپور صاحب دی هغه انډر دی دا پولیس نظام، وردي هم هغسې ورته بدل نه شوه، سټارونه هم ورته د پولیسو لګېده، بیجونه هم ورته ولګېده، په اختیارات غریبانو سره نشته دی. دغه وجوهات څه کېدای شي؟ هغه خو زه ټیک شوله فنډونو مسله ده، دلته خو فنډونو مسله هم نه ده، بیا ولې بې اختیاره دي زما پولیس؟ دلته یو نظام چلېدلی دی 15 کاله او د هغه نظام اثرات دي په موږ باندې او د هغې په وجه باندې زما چې کوم خاصدار و هغه اول دې ته نه و تیار چې یاره زه پولیس شم، بیا چې برای نام پولیس شو نو هغه اوس دې ته نه دی تیار چې یاره زه د پولیس باقاعده ټریننګ حاصل کړم. نو دلته مافیا وي او هغه مافیا د هر څه چې دي هغه په خپله قبضه او کنټرول کې اخیستي وو. دلته چې هر یو DPO راځي نو هغه خپل ریفارمز کوي. اوس چې موجوده وخت کې کوم DPO ناست دی نو هغه هم لګیا دی اندروني کوشش کوي چې یاره د پولیسو دا کم سیستم دی کم نظام دی دا زه ټیک کړم، د هغې دپاره هغه اقدامات هم کوي، خو دغه مافیا له شکست ورکوله لکه دا به ټیم اخلي او انشاءالله د وخت سره سره به په دې کې ریفارمز راځي. صحیح. ډاکټر صاحب الله دا وایي که وګورو ستاسو پارټۍ په دې وخت کې پوزیشن څه دی او وګورو ستاسو قیادت ته هم ډېر زیات چیلنجز دي، د دغې ته فیوچر څه ګوري د خپل پارټۍ څه نظر ورته ګوري؟ زما په خیال باندې چې د پاکستان تحریک انصاف په موجوده وخت کې عوامي مقبولیت چې دی دا ډېر په بره باندې روان دی. که زه دا ووایم چې په دې وخت کې 90% عوامي مقبولیت د عمران خان یا د پاکستان تحریک انصاف دی نو دا به بېځایه خبره نه وي، ځکه چې د ملک ټوټلی چې څومره ادارې دي یا سیاسي جماعتونه دي نو د هغو په دې وخت کې یو ټارګټ دی او هغه پاکستان تحریک انصاف تس نس کول، د هغې خرابول، په هغه باندې بیجا مقدمات جوړول، FIR کول، پولیس د هغې خلاف استعمالول، په عدالتونو کې راښکل،
هغو له سزاګانې ورکول، د هغو نه اهلي، د هغو نه نښه اخیستل، هغوی الیکشن کمپین ته نه پرېښودله. دا ټول شیونه چې راجمع کړي نو د هغې ریزلټ ستا مخې ته رالی چې عوامو دا فیصله وکړه او پاکستان تحریک انصاف ته یو باري منډیټ ورکړ او 186 سیټونه په داسې شکل کې ورکړله چې د چا بنګن نښه وه او د چا مولۍ نښه وه او د چا نغاره نښه وه. خو ووټر په اول ځل باندې په امیدوار پسې ګرځېده. د دې نه مخکې به امیدوار په ووټر پسې ګرځېده، خو دې ځل ووټر په امیدوار پسې ګرځېده او پاکستان تحریک انصاف یې دغه حد ته ورساوه. پام 45 او پام 47 باندې د ریزلټ چینج کړ. د پام 45 مطابق د پاکستان تحریک انصاف 186 ممبرانو چې هغه را کم کړل او 96 ته راورسول. صحیح. په دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د پاکستان د ټولو نه لویه پارټي ده. صحیح. ډاکټر صاحب وګورو تاسو وایي چې یاره نن پی ټی آی 90% په پاکستان کې مقبوله پارټي ده. دغه قیادت چې یو بل تنقید کوي، یو بل خپې راکاږي، هغې باوجود هم بیا که وګورو یو نه دي. څنګه تاسو عوامي ورته وایئ چې عوام موږ سره ولاړ دي، ستاسو قیادت بیا خپل عمران خان سره نه دی ولاړ؟ عمران خان دا دی 2 کاله پوره کېږي په جیل کې. څه وجوهات دي په دغې باندې چې عوام تاسو سره دی، هغې باوجود هم ستاسو لیډر په جیل کې دی؟ څه وجه کې دي؟ څه